سلامونه احترامات ګرانو اوریدونکو. خدای دې وکړي چې ورځ مو ښه تېره شوې وي، چې په چا شپه تېره شوې وي د هغوی شپه سمه تېره شوې وي او له کرونا څخه په امن وي. په ننني پروګرام کې زموږ سره ډېر دروند قدرمن میلمه انجینیر ظریف وزیري صاحب له جرمني څخه میلمه دی. انجینیر صاحب خدای مو راوله، ستړي مه شئ. تاسو ستړي ماشئ شهریار صاحب، خدای مو جوړ لره، مننه. انجینر صاحب هر خواته یعنی د کرونا وبا خوره ده، ټوله نړۍ نیولې ده. اول یو دقیقه به په دې خبرې وکړو، یعنی خدای دې وکړي چې هغه پاتې هیوادونه چې د انټرنیټ یا د موبایلونو یا پرمختللي وسایل نه لري او له دې خبرې ډیر شاته پاتې دي، هغوی وکړای شي چې د دې وبا سره مقاومت وکړي او خبر ورسي او د علماو یا د ډاکټرانو او دولتي چارواکو سپارښتنې ومني. نو خدای دې وکړي چې تاسو هم په امان کې وئ او هم ټوله نړۍ د دې بدبختۍ نه په امان کې شي. مننه. تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړله. د کورونا وایرس یا هغه وبا چې نړۍ تر تاثیر لاندې راوستې ده او د نړۍ ملکونه او د نړۍ ټول اوسېدونکي تر ستر فشار لاندې راوستي دي. دا یوه عامه وبا ده. البته خبره دا ده چې د موږ تاسو په سیمه کې یا د موږ تاسو په وطن کې خلک تر یوه حده پورې چې د دې وړې دنیا چې اوس موږ تاسو یې د هغې په اصولو کې ژوند کوو او څوک د انټرنیټ د لارې د اوسنیو شرایطو ته رسېدلي دي، هلته د انټرنیټ او د موبایل امکانات شته دی. خلکو طبیعي ده د تاسو د موږ د نورو خلکو د خبرو په اصولو کې خبرېږي، خو هغه سیمې چې هلته تر اوسه پورې د موږ تاسو په وطنونو کې د وروسته پاتې والي په خاطر باندې امکانات کمزوري دي، هیله من یي چې خدای د دغه وبا نه په امن کې وساتي او په عمومي صورت په ټول نړۍ کې هیله من په دې یو چې انسانیت د دې نه وژغورل شي او بیا په هغې څنګ کې د موږ خپل وطنوال د دغه وبا نه په امن کې پاتې شي. مننه خدای دې وکړي. انجینر صاحب زموږ لکه دغه د سکرین په شیشه هم زموږ لیکلي دي د لر او بر غمونه. یقینا چې دا کړۍ ډیره اوږده ده او بیخي ډیر کلونه یې وشول، یو څو نسلونو ته اوړي دا خبره چې موږ قرار افغانستان نه لرو. په دې آخرو وختونو کې د پی ټی ایم په نوم باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم باندې یو ځوان منظور پښتین او ورسره ملګري راپورته شول. د دې منطقې د لر او بر غمونه یې نړۍ ته په ګوته کړل. تاسو یې څومره موافق بولئ چې دوی خپل دردونه یقینا د نړۍ ټولو ارګانونو ته یا سیاسیونو ته ورسول؟ څومره موافقیت د دوی وینئ؟ څرنګه چې د موږ په ژوند کې موږ خپله او بیا د موږ د وطنوالو په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې مخکې دي او په پخوا وخت کې پرې تېرې شوي دي. موږ دلته ډېر دردونه او غمونه ولیدل او د هغې دردونو غمونو نتیجه ده چې موږ یې بالاخره په دې مجبور کړي چې خپل وطن مو خوشی کړی دی. ډېره هیله مو لرله چې دغسې یو څوک، دغسې یو تحریک، دغسې یو جریان را پیدا شي او چې هغه وکولی شي هغو ناخوالو ته، هغو بدبختیو ته چې د موږ قوم او د موږ خلکو ته متوجه دي یا چا قصدن ورته مخامخ کړي دي، د هغې د مخنیوي لپاره یو اواز پورته کړي.
دا هیله مخامخا په زړه کې ګرځېدله. په دې کې البته پخوا هم نور ګوندونه او پارټۍ اخته خو د آواز دومره ژوندی چې دا د پښتون ژغورنې د غورځنګ په لمن کې شو دومره نه و راپورته شوی. موږ هغه اولې ورځ دی چې په اسلام آباد کې دا جرګه یا پرلت شروع شو، د هغې ورځې نه بیا تر ننه پورې د ستر افتخار وړ خبره ده چې هلته بالکل د یاده نه وځي. او دا موږ هم دلته په اروپا کې چې یو څو ورځې وروسته موږ هم په دې کارونو ورسره د دوی په ملاتړ کې شروع وکړله. دا مو د ذهنه نه وځي چې د موږ د پښتونخوا وطن دا دردېدلی او کړېدلی ملت او دا پښتانه په څومره زور او ځواک سره راغلل او د دې غورځنګ نه یې ملاتړ وکړ. دا ملاتړ په دې خاطر و چې دلته هغه ناخوالې، هغه د حد نه وتلي ظلمونه چې په لر و بر پښتون افغان باندې په دا تېرو 40-45 کلونو کې هېڅ سرپناه وکړي، د هغې ظلمونو د ښکاره کولو اوچت آواز یې جګ. هغه هم په دې نامه چې پرده یې د هغه چا نه پورته کړه چې په دې کار او عمل کې ژور لاس لري. هغې ته یې غږ وکړه چې بس دی، او د هغې بس نوم هماغه و چې دا د امن خبره یې خلکو ته په ګوته کړه چې موږ امن غواړو. خو امن د چا نه؟ د هغه ظالمانو نه چې دا ظلم یې د موږ خاورې ته د موږ په ملت باندې راوړی دی. او په دې کې دلته خپل دوستان پیدا کړي دي، هغه په موږ باندې دا ظلمونه کوي چې هغه ستر آواز یې بالاخره په دې باندې شو چې یہ جو دهشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ما دغه د نورام کا پښتني دغه د لرې پښتونخوا یا د مقبوضه پښتونخوا خبره ده. دغه یوه چغه به د آزاد افغانستان دردونه هم دوا کړي که نه؟ هلته هم یو پاڅون ته اړتیا شته او هغه پاڅون تاسو څومره بریالی وینئ که وشي؟ وبخښئ، پاڅون نه، یعنې د ژغورنې غورځنګ په نوم باندې د ژغورنې افغان ژغورنې. په وضاحت سره داسې ویلی شم چې دا تحریک چې چېرته په پښتونخوا کې پیدا شو، د هغې د تحریک د پیدا کېدو سره موږ د ډېرو بدبختیو شاهدان وو چې هغه په هغه سیمه کې تېرې شوې وې او جریان یې لرلو. هغه ناخوالې چې د پاکستان پوځ و ادارو د هغې سیمې د خلکو سره کولې چې هغه د نړۍ په هیڅ ملک او په هیڅ ډول په هیڅ انساني بڼه کې په چا باندې روانه دي، هغه کارونه هلته جریان لرلو. په دې خاطر باندې دغه آواز د هغې د مخنیوي باعث وګرځېده. مخنیوي په دې معنا چې هماغه تلاشۍ چې هلته روانې وې، هغه وطن کارتونه چې په هغه خلکو باندې په اصطلاح په زور اخیستل کېدل، د هغې سیمې نه شړل شوي وو، په هغوی باندې کوم ظلمونه روان وو، د هغې ظلمونو په مخنیوي کې خامخا ډېر غټ رول ادا کړ. راغله د برې پښتونخوا خبره، زه په دې فکر کې یم، په دې عقیده یم چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټولو لرو برو افغانانو هغه ستر غورځنګ دی چې د دې تاثیرات نه صرف په پښتونخوا بلکې په لرو بر افغانستان او په نړۍ کې ټول خواره واره پښتانه افغانان د دې په څنګ پورې درېدلي دي. او دا غورځنګ یې اوس د نړۍ په ټولو ملکونو کې، داسې نه چې داسې ملک به چېرته پیدا شي، حتی هغه په ډېرو وړو ملکونو جهان کې، حتی په افریقا او امریکا او لاتین امریکا، اروپا، په دغو ټولو ملکونو کې البته خپل طرفداران چې د سیمې خلک وو د هغه ځای نه په فرار مجبور شوي دي، د هغو ظلمونو د هغو ناخوالو د مخې چې د هغې په مخه باندې په دې خلکو باندې په د تېرو 40 کلونو کې جریان لرلو، هغه اوس په ټوله نړۍ کې تیت دي. نو د هغې ټولو
دغه غورځنګ ته ستر شهرت ور په برخه کړی دی او دغه په ملاتړ کې خامخا ډیر کارونه کړي دي او دا نړیوال شوی دی او په بره وطن کې موږ د دې تحریک دغه تحریک دغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې په خپل سیمه کې په پاکستان کې هغه کوم قدرت چې دوی په خپل ځان کې پیدا کړی دی دغه قدرت او قوت په لرلو سره د امن راوستلو باندې بریالي شي په داسې سیمه کې امن راشي او دغه پوځونه چې ودغه سرحدونو ته راغلي دي دلته یې دا موقع او ځایونه نیولي دي دا بیرته لاړ شي خپلو بارکونو ته لاړ شي او د لرو بر افغان د وژلو نه د هغوی د تهدیدولو نه چې په خپلو منځونو کې یو بل ته مخامخ کړي دي د هغې دغو هنرونو نه چې دوی یې په کار اچولي دي او خپل ورونه پښتانه یو د بل سره په وژلو مجبور کړي دي د دې نه لاس واخیستل شي زه فکر کوم چې دا د ټولو لرو برو افغانانو دپاره ستر تحریک دی او دا تحریک خامخا خپله مخه په بره خوا کې هم لري د هغې طرفداران په بره افغانستان کې هم پریمانه دي لکه سره کم چې ښکاري د هغه وطن ولسمشر هم چې کله په کوزه پښتونخوا کې په دې تحریک باندې کوم تهدید راغلی دی د خپل ملاتړ د هغې نه ښکاره کړی دی او دا به زه فکر کوم چې تر ډیره وخته به دا کار په همدې شکل باندې د پښتنو په مابین کې د لرو برو افغانانو په مابین کې په ورورۍ کې دوام لري. درست. مننه انجینر صاحب، لکه موږ وینو چې آزاد افغانستان د جنگونو په نتیجه کې ډېرې ستونزې لري. دلته دغه چې یو ځینې بعضې مشران خدای مکړه چې په داسې لار روان دي لکه یعنی یو نفاق ته لمن وهل دي، د هغوی مخنیوی فرض دی په ځوانانو چې دوی په قومونو ځانونه تقسیم نه کړي. ځوانان کومه لار غوره کولی شي، د کومې لارې نه دوی کولی شي چې د ځینې مشرانو دغه یا مشران نه ورته وایو یعنی د ورانکارو دغه پلانونه شنډ کړي، یعنی تاجک، ازبک، هزاره، پښتون څنګه په یوه ټغر موږ کولی شو چې نوی کول دې ته خواري وکړو چې دا یو ورونه دي، یوه وینه ده، یو مو عزت، یو مو ناموس. سوال دې ډېر ښکلی سوال وکړ. خبره داسې ده چې د افغانستان په اوسني حالت کې چې کوم ناخوالې روانې دي او خصوصا د دې انتخاباتو په جریان کې چې په وروستي وخت کې سر نیولی دی او هلته هغه ډله خلک چې د افغانستان په اوسني حالت کې د جمهوري نظام په ضد باندې راپورته شوي دي، که هغه پخواني په حساب د مجاهدینو سلسله وای چې د پخوانیو رژیمونو په ضد باندې کار کولو او یا نننی د طالب جریان دی چې په دې کار کې اخته دی او د هغې سره تړلي هغه مجاهدین چې په دولت کې په قدرت کې پاتې شوي دي، دوی په هیڅ صورت باندې هم په دې کوشش کې نه دي چې دا موضوع د حل شي، ځکه چې د دې هره طرفه دوی شاته قوتونه موجود دي، که د هغې غربي هیوادونه دي او که جنوب کې پراته پاکستان او ایران دي، د هغوی لاسپوڅي پکې شته دی او هغه په خپل وار سره همیشه د افغانستان د اوسنیو شرایطو د ګډوډولو لپاره اخته دي او کوشش یې دا روان کړی دی چې دلته د دغو مشتو ملیتونو په مابین کې د مشتو قومونو په مابین کې دغه اتحاد او یووالی را نشي او هغه په مختلفو شکلونو باندې د قومونو په ویشلو او په هغې کې د خپل قدرت د غځولو لپاره په کارونو اخته دي او په مختلفو نومونو باندې یو د بل د شخصي ګټو په لټه کې دي. د ما په اند او د ما په فکر باندې هغه د منځ لاره دا ده چې موږ د خیالي خبرو راتیر شو او په عمل کې دا په مخ بوځو چې بالاخره دا رژیم او دا لاسته راوړنې چې د ډیموکراسۍ په وجود کې منځته راغلي دي او دا جمهوري رژیم په افغانستان کې د بریا په مخ بوځو، ځکه چې په دې کې
هغه دیموکراسي او د قومونو په مابین کې د ورورۍ امکانات ژوندي ساتلی شي چې په بل هر ډول کا فکر ورته وشي هغه ناممکنه ده. دا عملی یو سوال دی او په عمل کې د پیاده کېدو اشکال یې موجود دي. موږ په نړۍ کې ډېر مثالونه لرو چې د هغې په موجودیت کې چې دیموکراسي ده د قومونو په مابین کې حتی د ملکونو په مابین کې د ورورۍ اصول منځته راغلي دي. ما د موږ په وطن کې چې البته د جاسوسۍ جالونه پکې خواره دي، هلته ورته د مخنیوي دپاره مختلف کسان ګمارل شوي دي او هغه دا ملک او دا وطن د بسیا کولو او د یو بل په مابین کې د ورورۍ منځته راوړلو ته نه پرېږدي. ښکاره خبره ده چې موږ به ټول په ګډه باندې د دې ورورۍ د منځته راوړلو دپاره کار کوو او دا په ښکاره ثابته شوله چې د بر وطن نه هیلې هم شته دی او موږ امیدونه هم لرو، لکه څه رقم چې په دې وروستیو کې د قسم اخیستلو په وخت کې چې هغوی لوړه کوله، د لوړې په وخت کې د پښتونخورنې د غورځنګ مخکشان هم هلته تللي وو، د کوزې پښتونخوا نه ډېر مخکش او د مشران په دې کې د ګډون دپاره تللي وو. که دا ناخوالې روانې دي موږ په دې هیله یو چې بالاخره دا به پای ته رسیږي او هلته به یوه بسیا او پرمختللې ټولنه جوړوو او دې دپاره چې موږ تاسو ټولو د ګډې ورورۍ او د ټولو هغو خلکو په مقابل کې چې موږ ته یې دا غمونه او دا بې اتفاقۍ منځته راوړي دي د هغې په مقابل کې په ګډه درېږو او دا کار به په شریکه کوو. درست. مننه. یو بل غټ سوال دی چې له نړیوالو قوتونو سره د نړیوالو قوتونو نه یا د نړیوالې قومونو زموږ سره هغه مرستې دي چې د ناټو په شکل کې په افغانستان کې وجود لري سره د امریکې د هغوی د شتون نه لکه نورو نړیوالو قومونو یا ملکونو هیوادونو هم ګټې اخیستې دي. موږ څه ډول کولی شو د دوی د شتون نه مثبتې ګټې واخلو؟ دغه هم امکان شته که نه فقط دوی ته د دشمن په سترګه وګورو؟ زما په اند خبره داسې ده چې دا نړۍ اوس په هغه حالت کې نه ده چې سړی فکر وکړي چې فقط په یو واړه شکل یې سړی وګوري. د نړۍ په منځ کې نن د رابطو سلسله د حده زیاته جګه شوې ده. موږ که اوس په کلکه په دې نظر په فکر شو چې نه هیڅ بیګانه د په دې ملک کې نه وي او موږ په خپل سر باندې د خپل وطن په خپله جوړولی شو، دا به زه فکر کوم چې یو څه غوندې مشکله خبره وي. نن د نړۍ د پرمختللو هیوادونو لکه امریکا او نور د غربي اروپا او شرقیانو او دغسې دا نور پرمختللي ملکونه هر یو په خپل ذات کې د ډېرې سترو امکاناتو څښتن دي او موږ یو شاته پاتې ساتل شوی ملک یو. دا په دې معنا نه ده چې موږ په خپله ځان شاته ساتلی دی. د دې عاملین شته دی چې د موږ په شاته ساتلو کې یې خامخا رول لرلی دی. خو نن خبره په دې کې ده چې د دوی موجودیت په افغانستان کې او بیا په سیمه کې د دې موجودیت دا نه دی چې دوی صرف په افغانستان کې موجود دي بلکې په دې سیمه او په نړۍ کې په هر ځای کې موجود دي. هغوی ورنه یو د کار او د خپل وطن د بچا کولو او د خپل وطن د خلکو د ژوند د جوړولو ګټه اخیستې دي. موږ دا ګورو چې په عربي هیوادونو کې د دوی شتون شته دی. چیرته چې د جنګ سلسله نه ده جوړه شوې دوی د یو خلکو هغه د مځکې لاندې شتمنۍ راسپړلې دي او په ګډه یې د هغې نه استفاده کړې ده. د ملکونو په جمع کې افغانستان هم یا دا سیمه د موږ د لر و بر افغان وطن دومره پریمانه امکانات لري چې هغه یعنی که سړی ورته ځیر شي داسې ساده خبره هم نه ده چې دا د موږ په خپل واک او یا په خپل قوت سره کولی شو د خپلو
د مځکې لاندې وسایلو څخه استفاده وکړلای شو. جهانیان یا خصوصا امریکا او نور پرمختللي هېوادونه نن په هغه حالت کې دي چې دوی وسایل لري د دغو د راایستلو، او که چېرته داسې یو امکان پیدا کیږي چې موږ د دوی سره په مناسب شکل سره دا د مځکې لاندې شتمنۍ راسپړو او هغه د خپلو خلکو د خپل وطن په ګټه باندې استعمالوو، نو زه په پوره باور سره ویلی شم چې دا نن چې موږ پښتانه وروڼه او یا د موږ د سیمې خلک د نړۍ په نورو هېوادونو کې په خواريو مزدوریو پسې ورک دي، دا به زه فکر کوم چې هیڅ مجبوریت ونه لري. موږ د نورو نړۍ دغه اوسېدونکي ګورو چې چېرته د ښه ژوند څښتنان شوي دي. د دې دواړو ملکونو په مابین کې په طور د یو مثال ورکوم، که موږ د دوبۍ ته وګورو او دا 50 یا 60 کاله مخکې په نظر کې ونیسو، د هغه وخت افغانستان په نظر کې ونیسو، د ما په اند باندې پخوانی افغانستان د هغه حالت نه مخکې و. ولې نن چونکې هغې سره د دغو خلکو په ګډه په شتون کې یې د هغې خاورې د مځکنیو شتمنیو څخه استفاده شوې ده، د هغوی ژوند ته یې دومره لوړ حالت ورکړی دی، که دا په سعودیه کې دی او که دا په نورو عربي ممالکو کې دی. طبیعي ده چېرته چې د هغې نه جنګ جوړ شوی دی هلته یې بدبختي راوړې ده، چېرته چې دا په سلاميز ډول باندې کار ورڅخه اخیستل شوی دی هلته د خلکو د ژوند پکې جوړ شوی دی. که موږ سوریې ته وګورو، په سوریه کې د بربادۍ شکل ته روانه خبره ده، ځکه د زورورو تر اوسه پورې پې جنګ دی. که موږ افغانستان ته هم په دې شکل باندې ګورو، دلته هم عین موضوع روانه ده، دلته هم دغه جنګ جریان لري. په دې کې د موږ دشمنان که څه په کوزه پښتونخوا کې دي او که څه په بر وطن کې دي، په دواړو غاړو کې موږ دشمنان لرو چې هغه موږ په خپلو منځونو کې سره جنګوي. موږ به کوشش دا کوو چې د غربیانو ته، امریکایانو ته او نورو هغه ته چې دا امکانات لري هغه سره په دې باندې په جوړجاړي کې راشو چې موږ د دې وطن د وسایلو نه د دې وطن د خلکو او د ملت په ګټه باندې استفاده وکړو، دغه به د موږ د ټولو په ګټه باندې وي. د جنګونو نه څه خیر نشته دی. موږ یې د جنګونو نتیجې ولیدلې چې غیر د بدبختۍ او د دغو نه چې موږ ته راوړي دي بل څه شی نشته دی. نو البته په مسالمت آمیز ډول باندې د دې نه استفاده کول که هغه په هر شکل باندې وي، موږ مجبور دې ته نه یو چې ټولې کیسې دې په جنګ حل شي. ټولې کیسې په جنګ نه حل کیږي. که د موږ په خپل مابین کې دي، دا نن چې څه په افغانستان کې روان دي دا جنګونه د خلکو د ملت په ګټه باندې نور نه دي. خدای دې وکړي چې د دې سولې غږ ته دواړې غاړې لبیک ووایي، او هغه څوک چې په دې لیاره کې خنډ جوړ کړی دی هغه دې اول خو په خپله پوه شي، او که نه وي د خلکو دغه جریان یا دغه یو ځای کېدل چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په شکل باندې هلته هم ځوانان تر راټول شي او بالاخره دغه حالت ته چې هلته موجود دی خاتمه ورکړي. مننه. درست. مننه. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې 40 کاله موږ ولیدل چې زموږ یوه رویه وه نو جنګ و په وطن کې. اوس موږ باید په داخل کې زموږ سیاسیون فکر وکړي چې څه ډول نه جنګ بلکې د قوتونو د شتون نه یا د دوی سره د اړیکو نه ګټې څنګه واخلو. جنګ خو موږ هغه دی وکړو، موږ آفرین جنګجو خلک یو، پیاوړي یو، هر چا سره مو جنګ وکړو. اوس باید دغسې هم یو فکر وکړو چې بغیر له جنګ نه هم یو تجربه وکړو چې د وطن مخته وړی شو او پرمختګ یې ور په برخه کولی شو که نه. سمه نقطه ده. مننه. علاوه د دې نه موږ د معدنیاتو په حواله باندې، معدنیات نن ورځ هم که موږ وګورو د هلمند د زابل دغه منطقې تقریبا د طالبانو یا د ترهګرو په لاسونو کې دي. ډیری خلک وایي چې هلته معدنیات دي یا هلته د نارکوټیک سیستمونه دي
او فعال دي، یعنی په دې باندې دوی ذهنونه ساتي او خپل سلاوي او دې شیان ځان ته برابروي. څه فکر کوئ یعنی دولت ممکن بریالی شي په دې شي کې چې دا منطقې له دې بدبختۍ نه راوساتي دا یو څو ولایتونه؟ خبره دا ده چې طبیعي ده چېرته چې شتمنۍ دي او هغه د شخصي خلکو په لاس ورغلي دي، که په هره منطقه د افغانستان کې دي او څوک چا د هغې نه په شخصي ډول باندې سوء استفاده کړې ده، هغه زموږ دپاره د منلو وړ نه دي. بالاخره د افغانستان مرکزي دولت او باید خپل قوت پیدا کړي چې په دا ټولو شتمنیو باندې چې په دې وطن کې موجودې دي په هغې باندې برلاسی شي او د دغو شخصي او مافیایي کړیو مخنیوی وکړي. دلته تاسو د هغه ذکر وکړ د هلمند او د ارغنداب دغو سیمو په ارتباط باندې. دا واقعا حاصلخیزې مځکې لري او هلته چې کوم شي ته وده ورکړل شوې ده د تریاکو کرنه ده. تریاک په بین المللي بازار کې طبیعي خبره ده چې تر طلا او تر ډیرو قیمتي ډبرو هم لوړ عاید لري او د هغې د دوام ورکولو دپاره طبیعي ده چې په هغه سیمه کې جنګ روان دی او دا جنګ ته هم شاته مافیایي کړی او بیا په دولتي سطحه باندې د دغو خلکو یا د دغو جنګجویانو شاته قوتونه ولاړ دي، که هغه د پاکستان او یا د ایران د دواړو شریک هغه پکې شامل دي. شاته به نور هم طبیعي ده قوتونه موجود وي په دې سیمه کې، نه تنها په دغه سیمه کې بلکې په دا ټوله منطقه کې. موږ څومره چې جیولوجستان لرو، هغه څوک چې په دې اړه باندې پوه دي، هغه په میلیاردونو او تریلیونو ډالرو باندې د منطقي شتمنۍ دغسې دا سلسله چې مخ په کته تللې ده او دا د سلیمان د غرونو سلسله په وزیرستان او په دغو سیمو کې هم د دې معدنیاتو موجودیت په تریلیونو ډالره دی. طبیعي ده چې هغه قوت چې د هغې دپاره د پاکستان په نوم ملک جوړ شوی دی، هغوی هم په تمام قوت سره د هغې سیمې په خلکو باندې، لکه تاسو چې بر په افغانستان کې د دې په سیمو کې د موجودیت په ارتباط خبره وکړه، هلته هم دغسې یو څوک سره پیدا شوي دي چې هیله او ارزو یې همدا ده چې دا منطقې قبضه کړي او صرف یې د پنجاب د اسټبلیشمنټ او یا د هغوی په ګټه باندې استعمال کړي. او په بره کې هم همدغه قوتونه دي چې د هغوی د نیونو دپاره او یا د هغوی نه د ګټو دپاره یې دا ډلې او ټپلې جوړې کړي دي او په دې باندې کوشش کوي چې هغوی طبیعي ده د افغانستان اوسنی جنګي حالت ته دوام ورکړي چې هلته سوله او ارامي رانشي او دوی په دې خپلو ارمانونو کې کامیاب وي او دا شتمنۍ د ځان په ګټه باندې استعمال کړي. خو البته دولت سره باید پښتانه افغانان ټول په ګډه د جمهوریت د جوړولو دپاره کار وکړي چې دلته سوله راشي. په سوله کې موږ د دغو چې تاسو پخوا سوال وکړ د دغو خلکو نه د دې د امکاناتو نه استفاده وکړو او دا خپل معدنیات او دا زرعي شتمنۍ چې هلته ترې غلطې استفادې کېږي په سم ډول باندې د خپل وطن او ملت په ګټه استعمال کړو. درست، مننه. یو پوښتنه کوم وزیري صاحب چې قبیلې د لر او بر کې موږ تقریبا د قبیلو سیستم لرو، پلانی خیل دی، پلانی قام دی، پلانی ځای دی. په ځینې ځایونو کې د دې شیانو موږ ته ګټه راکړې ده، موږ په دې نوم یو شوي یو، پلاني خیل یو، راځئ چې پلاني ته ماته ورکړو یا دشمن ته ماته ورکړو. په ځینې ځایونو کې ګټه شته. اما بیا بله خوا چې ګورو
داخلي مسایل هم د قبیلې سیستمونو نه رامخته شوي دي. که برنی دشمن نه وي نو موږ په خپل منځ کې بیا سره په مختلفو جنجالونو اخته یو. تاسو څومره ګټور بولئ یعنی دغه قبیلوي سیستم دی نور هم دوام وکړي که نه باید نوي عصر ته رامات شو، مرکزیت ته راشو، د قبیلې په بنیاد باندې موږ یو بل سره نږدې یا لرې نه کړو؟ تاسو کومه خوا غوره بولئ؟ زه په دې باور یم چې د افغان ستر ملت ټول اوسېدونکي البته ټول افغانان دي. راغله د پښتنو خبره دا موږ په خیلونو او ټبرو باندې چې څومره ویشل شوي یو په هغه اندازه په موږ کې د دشمن برلاسي هم زیاته ده. زه په دې اند او په دې فکر باندې یم چې پښتانه یا پښتون قوم که چېرته د دې خیلونو د دې ټبرو او د دې قبیلو د سیستم نه یا د نوم نه راوځي او هغه صرف د یوه پښتون نامه ته راځي، دا یو ستر قوت ترې جوړېږي. ځکه چې د پښتون په نامه په دې سیمه کې ډېر زیات وګړي دي چې موږ تر حدود د 15 یا 80 میلیونو پورې رسېږو او دا وړ نفوس نه دی. او په دې سیمه کې او په دې وطن کې موږ د دې وطن نه د دې وطن د شتمنیو نه د پښتون افغان په نامه ډېره ګټه اخیستلی شو، نه د قبیلو او طایفو په شکل کې چې ملیتونه مو ویشلي وي او دا ویشنه همیشه د موږ دپاره په سیمه کې او په وطن کې سرخوږی جوړوي او دې سرخوږي موږ تر اوسه پورې هم په هغه درد و غم کې ساتلي وو. او زه په دې ګمان یم چې دا به د موږ د قومونو په مابین کې په تاریخي لحاظ نورو راوستي وي، دا قومونه به په خپل منځ کې دومره د یو بل سره نه وي بد شوي. نو زه هیله من یم چې هر څه زر د موږ پښتون افغان په هر ځای کې په دې پوه شي چې د موږ ګټه په یووالي کې ده، د قبیلو او قومونو تر مابین دا فاصلې چې کومې جوړې شوي دي په ورکولو کې ده او بالاخره د پښتون په نوم جوړولو کې ده چې دا ستر ملت اول په خپل مابین کې جوړ او بیا د نورو هغو ملیتونو سره چې دوی په خوا کې د افغان تر څنګ ژوند کوي د افغانان په ګډه کې ټوله په شریکه د دې نه ګټه واخلي. سمه ده چې یعنی یو شمېر سپین ږیري چې هغه اوس 80 کلن 90 کلن 80 کلن دي هغوی ممکن چې موږ په دا قناعت ورنه کړو چې قبیلې سم کار نه دی، راځئ چې مرکزیت ولرو، راځئ چې د انساني ګټې ته ژمن شو. ممکن ځینې سپین ږیري دې ته اوس عمر به یې تېر وي، دا خبره به یې پخه وي، په وینه کې نه بشي راځه. اما ځوانانو ته ستاسو څه پیغام دی؟ ځوانانو هغه کومې لارې دي چې ځوانان دغه بدبختي له منځه ویسي؟ دغه د خیل او د قوم او د کندهار او د خوست او د وزیرستان او اپریدي په نوم باندې ځوانانو ته څه وړاندیز کوي؟ سپین ږیري خو نه مني. پیغام دا دی چې په موږ کې البته دغه د ویشنې سلسله کار څومره سړی ورته ځیر شي څومره په خپل ژوند کې دا کیسې ولیدلې او په هغه کې مو خپلې ناکامۍ ولیدلې چې موږ یې چې څومره سره ویشلي یو، په خیلونو یې ویشلي یو، په کورنیو په کاډو په ټبرو یې ویشلي یو، هغومره په موږ کې دشمن هم برلاسی کار کړی دی، موږ یې د یو بل په مقابل کې استعمال کړي یو. زما په اند باندې موږ یو دغه نشنالیزم ته راځو یا په دې ملي قوت باندې د راټولېدو اړتیا ځوانانو ته په دې ده چې که د دوی په مابین کې د قومونو او قبیلو سلسله ژوندی پاتې شي نو دا به طبیعي ده چې د هغه دشمن په ګټه وي چې په موږ کې دا ویشنې جوړې کړي. ما هیله دا ده چې ځوانان دې ته بیخي په ژوره سترګه داسې وګوري چې د موږ په مابین کې د ځوانانو چې په هره قبیله او هره طایفه پورې تړلي دي دا یو مرکزیت ته سره راشي، په یوه خبره راټول شي چې په کوزه پښتونخوا کې هغه ټول پښتانه دي او بیا په غټه کې افغانان دي
دغه نوم د ما په ان باندې تر بر هر نامه لوړ دی او په بره کې هم دغه شکل اوسیدونکي نور ټبرې نور قومونه چې هلته ژوند کوي هغه هم د موږ وروڼه دي په کلونو یې د موږ سره په ګډه ژوند کړی دی که هغه د موږ ازبک دي او که تاجک او که هزاره وروڼه دي او که نور اقلیتونه دي داسې د کلو پښتنو په مابین کې هم دغسې نور قومونه او قبیلې دی شوي دي چې هغه به خټه پښتانه نه وي خو زه په دې باور یم چې پښتون اوس قوم نه بلکې صرف پښتون هم یو ملت دی دا په دې معنی چې د پښتنو په مابین کې هم اوس نور قومونه او نور قبیلې راګډې دي هغه د موږ سره اوس په شریکه د دې وطن څښتنان دي نو د ما د ځوانانو نه د دې وطن د ټولو اوسېدونکو نه که په هره قبیله پورې اړه لري که هغه وزیر دي داوړ دي مسعود دي اپریدي دي مومند دي باجوړي دي او د نورو قومونو بانکش او هر کوم بل چې هر چا دی یوسفزي او سوات او د کوټې پښتونخوا او اڅکزي دا ټول چې د هغې سیمې اوسېدونکي دي دا ټول په ګډه د یوه ټکي او د یوه اواز لاندې راشي لکه څه رقم چې د موږ مشر منظور پښتون د خپل نوم چې د ډي آی خان نه تر اسلام آباد پورې د مسجد نه پښتین ته واړولو او تر ننه پورې دا پښتین رښتینی پښتین شو د ما د ټولو ځوانانو د همزولو او د مشرانو نه دا هیله ده چې راځئ چې ټول پښتانه شو او بیا په غاټه کې ټول افغانان شو د ما په اند باندې به دا د سترې ګټې او د سترې بریا یوه ستره بله هیله وي داسې ده درست همدغسې ده اوس لکه موږ یې وینو په عمل کې په یو سنګر کې ازبک دی تاجک دی پښتون دی هزاره دی پشاعي دی ترکمن دی بلوچ دی دا خو په سنګر کې په دې سنګر باندې خدای مکړه خو دوی د یو بل حتما حفاظت کوي که دوی په قومونو ځان په یو سنګر کې تقسیم کړي خو دشمن وخوړلو نو زموږ ملي اردو یا ځواکونه چې تر نن ورځې شکر دی په ډیرو لږو وسایلو باندې په دنیا کې په خلکو ځان منلی دی همدغه علت دی چې دوی په خپلو منځونو کې دغه کاموالي ورکه کړه همدغه علت دی د بریالیتوب همدغسې د ولسونو بریالیتوب هم یقینا چې په یووالي کې دی په مرکزیت کې دی نه په قومونو کې په قبیلو کې چې دا پلانی ملک خیل دی دا پلانی دی انجینر ظریف وزیری صاحب یقینا چې سوالونه خو ډیر دي او خبرې هم ډیرې دي اخرینی ستاسو پیغام د سولې په اړه ولې چې سوله دلته دا بهیر روان دی یو دوه پوښتنې به په دې اړه وکړو سوله څنګه ارزوئ یعنی دا سوله په رښتیا هم چې د سولې طرف ته روانه ده یا خدای مکړه ډرامه ده سوله د وخت اړتیا ده سوله د نړۍ قومونه هم د موږ سره د فکر کوم په شریکه دي ته آماده شوي دي چې د افغانستان دا 45 کلنه او 50 کلنه غمیزه چې په دې اخرو کې یې ډیر دوام کړی دی حتی د نړۍ ډیر ملکونه کې چې پخوا جنګونه تیر شوي دي دومره وش جنګ دومره وینې تویونکی جنګ چېرته نه دی تیر شوی لکه په افغانانو باندې چې دا غمیزې دوام وکړي د دې لپاره ستره د خوشبختۍ خبره په دې اوسنۍ حالاتو کې دا ده چې د نړۍ ډیرو هیوادونو دلته خپل ځامن راولېږل خپل قوتونه راولېږل چې په افغانستان کې د سولې او د امن لپاره هلې ځلې وکړي طبیعي ده چې د هغې سره هم د دې په عوض چې دلته سوله سل په سلو کې راشي تر اوسه جنګونو دوام پیدا کړ او دا جنګونه تر ننه پورې هم جریان لري خو دا وروستۍ پریکړه چې د طالبانو او د امریکا تر مابین د سولې کوم تړون لاسلیک شو دا موږ په ښه نامه بولو دا سمه خبره ده خو یوه خبره دا ده چې د طالبانو شاته
پردی هیلې پرتې دي هغه باندې که هر څومره هم سړی فکر وکړي په دې ښکاره خبره ده چې په هغې کې د پاکستاني ادارو او د هغوی د پوځیانو لاسوهنې دي چې په یوه لاس باندې په اصطلاح د موږ طالبان په لاس کې نیولي دي او په بل لاس کې خالي تش لاس د ډالرو د راپیدا کولو لپاره نیولی دی. هغوی هیڅ وخت هم نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، ځکه د هغوی په جان کې ګټې دي او په بر افغانستان کې هم د هغوی لاسپوڅي شته دی چې هغه خپلې ګټې په دې جنګ کې ګوري او د دې لارې ډېر پیسې او شتمنۍ پیدا کړي دي. ولې که لږ خبرې ته ځیر شو، د وخت اوسنی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني په خپل ستر قیادت سره دا وښودله چې سولې ته ژمن شخص دی او په ستر زیار او قوت سره یې په دې لاره کې کار کړی دی او بیا یې خصوصا د افغان ملتونو په مابین کې د ورورۍ فضا راجوړه کړې ده. موږ سولې ته هیله من یو. سوله د افغان ملت او په سیمه کې د ټولو همسایاو په ګټه ده. موږ به سولې ته ژمن پاتې کېږو. د سولې دپاره به البته د ځوانانو یووالی هم ډېر اړین دی. که هغه په لر او بر کې ټول افغانان دي، د هغوی ټول ګډه آواز ته د سولې اړتیا ده او د ولسمشر نه، د هغه د ټیم نه، د هغه د هیلو نه لاسنیوی دی، د هغه ملاتړ دی. دغه ملاتړ او دا لاسنیوی خامخا په دې ملک کې د سولې ضامن کېدای شي. موږ په دې هیله یو چې په دې نږدې راتلونکي کې د سولې دغه ستر پیغام په ټول ملت باندې خپله رڼا خپره کړي او موږ د دې غمیزو نه په لر او بر کې خلاص شو، کومې چې موږ ته پردیو راوړي. مننه. درست. د سولې په پلاوي کې یو دوه درې پیغلې لرو، زنانه لرو. اما د طالبانو له طرفه د ښځو برخه په پلاوي کې نه لیدل کېږي. دا خو یوه موضوع ده ځان ته. علاوه د دې نه یعنې د سولې په برخه کې یو عام پیغله څومره دوی خو ډېرې دردولې شوي دي، ولې چې چېرته یې زوی مړ دی، چېرته یې پلار مړ دی، چېرته دوی څومره رول لرلی شي، څومره موږ په شا ټپولی شي چې دا سوله ژر وکړي. او یقینا چې و ځوانانو و سړیو په تاسو دا کیسه فرض ده، ولې چې په دې منځ کې خو موږ هم سوځو، موږ خو ښځې د نظر نه نشو اچولی، هغه یوه نیمایي برخه ده د افغانستان. څومره رول لرلی شي دوی؟ څومره چې دې اواز په پښتونخوا وطن کې د پښتون ژغورنې د وردګ په څنګ کې د موږ خویندو خپل رول ادا که او د هغې اواز نړیوال شه، که هغه ثنا اعجاز ده او که لوڼۍ ده، دا او ورسره نورې چې د پښتون ژغورنې د وردګ د مشرتابه په سطحه کې راپورته شوي دي، دا ښکاره خبره ده چې دوی بې روله نه وي او په خپل دغه عمل سره یې نن وښودله چې د موږ پیغلې، د موږ ښځینه هم د سولې، د امن او د وطن د ترقۍ په لاره کې کمزوري نه دي او په دې عمل کې خپل عملتیا وښودله. راغله په بر افغانستان کې د طالبانو او د مجاهدینو په راتګ سره چې هلته یې په اویاومو کالو کې کومې ناخوالې رامنځته کړلې، هغه هم موږ ته معلومې دي او د هغه ښار ورانی او د هغه ښار د مابینه تلل او دا د موږ په خپله چې موږ د هغه وطن اوسېدونکي یو او هلته مو ژوند لرلو، د هغه ژوند نه په فرار مجبورېدلو باندې دا ټولې صحنې و کیسې مو په سر کې ګرځي. دلته به اضافه وي چې په ټولو باندې تبصرې وکړو، دومره اوږده مجلسونه به باندې وکړو. د نړۍ او د موږ خپله د ملت اوسېدونکي په دې خبرو خبر دي. د طالبانو په راتګ سره د ښځو په ژوند باندې او یا د هغوی په
رول باندې مکمله پابندي وه او دا پابندي د موږ د کور او د ژوند د تیاري په معنا ده. که چیرته ښځې د تعلیم نه لرې ساتل کیږي او هغه بې تعلیمه پاتې کیږي، دا معنا لري چې یوه کورنۍ هغه کوم اساس او بنیاد چې د ژوند دی په هغه کې نیمګړې ده. موږ په خپلو سترګو ولیدل په هغو کورونو کې چې مېرمنې یې تعلیم کړی دی او هغوی د تعلیم نه برخمنې پاتې شوي دي، هغوی د خپلو اولادونو په تربیه کې مهم رول لوبولی دی. دا واقعیت دی چې که د سولې پروسه هم دا اوس روانه ده، په دې کې د ښځو رول بالکل باید کمزوری نه وي. دا که څوک ښځه صرف یو وسیله ګڼي د ژوند لپاره، هغه به د چا ډېره تیاره ذهن او تیاره فکر وي. ښځه مور ده، ښځه خور ده او ښځه لارښوونکې ده. تاسو یې ګورئ چې دغه ملک چې موږ پکې ژوند کوو، د ملک سربراه د موږ په دې وطن جرمني کې یوه مېرمن ده او هغه تر ټولو مهربانه، پیاوړې او لارښوونکې مېرمن ده. وطن ته یې، خپل ملت ته یې، حتی د ټولو اروپا ته یې خوشبختي او خوشحالي راوړې ده. موږ د داسو مېرمنو په هیله یو په خپل وطن کې چې دا تیاره چې دوی په مخ باندې پراته ده، د دې مخه ونیوله شي. په هر نامه چې وي، موږ به په تمامه معنا په دې فکر کې وو چې هغه مکتبونه، هغه ښوونځی، هغه سکولونه چې همدغې تیارې وران کړي دي بیرته آباد شي او موږ په خپل وطن او سیمه کې د دې امکانات ولرو چې د موږ خویندې د مېړونو سره په څنګ کې د وطن په آبادۍ او د هغه په سیاست کې رول ولري. زه دې ته ژمن یم او په دې هیله یم چې په دې هیاتونو کې مېرمنې برخه ولري، هغه د خپلو حقوقو نه دفاع وکړلی شي. ډېره او په رښتیا هم چې ښځه د ژوند هغه خوشحالي ده چې تاسو څنګه وویل، مور ده، خور ده، او دا ښځه ده چې موږ یو. که ښځه نه وي خو موږ به نه وای که نه. نو د ښځې اولیت، زه ملګرو ته وایم چې یعنې د ښځې په غېږ کې سړی رالویېږي، بالکل نه ښځه د سړي په غېږ کې. نو چې د چا په غېږ کې رالویېږي، اولنۍ مدرسه هم هغه ده. نو هغه اولنۍ مدرسه که تعلیم یافته وي او لوستې وي او پوهه وي او ځیرکه وي، نو یقینا چې اولادونه به د غلامۍ د کړۍ نه ځان خلاصولی شي. خو که مور یې بې علمه وي او ستړې وي او ستومانه وي او خوراک او ویټامین یې پوره نه وي، نو یقینا چې غلام مغزه ماشومان به راوړي او وطن به د جنجالونو خلاص نه کړي. انجینر ظریف وزیري صاحب، ستاسو د شتون، ستاسو د راتللو، ستاسو د توجه ډېره زیاته مننه. او بیا به هم راځو، ستاسو د ګټورې مشورونه، لارښوونونه به ځوانان ګټې اخلي. موږ ټول به ورته په انتظار یو. بیا به دې هم راغواړو له خیره تاسو، بیا به راځئ. نو دمګړی ډېره مننه، خدای مو خوشحاله لره او له کرونا نه په امان کې. امین. تاسو سره الله دې د موږ ټول افغانان، پښتانه او ټول نړیوال د دې ملحق مرض نه په امن کې وساتي. د الله نه مو دا هیله ده او د تاسو او د موږ د ټولو اورېدونکو نه مو دا هیله ده چې هغه څوک چې تاسو ته د کرونا مرضونه راوړي، لطفاً چې په هر ځای کې په کلیو، بانډو، شاوخوا کې پرتو سیمو، د موږ د وزیرستان کلي باندې، دا تاسو نه ټولو نه دا هیله ده چې کوشش وکړئ د کرونا د مرض نه، چې دا ډېر بدبخت او ملحق مرض دی، ډېر بد وایرس دی، د دې نه د ساتنې په لیاره کې هڅه رقم چې د هغې سیمې او د وطن ډاکټرانو هغه څوک چې په دې کار باندې پوهېږي، درته کومې لارښوونې کوي، د هغې په خبره وکړئ. کلي ته، باندې ته نااشنا خلک چې درځي، لطفاً یې مه در پرېږدئ. کوشش وکړئ چې خپلې سیمې، خپل کلي د دغه مرض د نشر او د هغې د تکثیر نه وساتئ. مننه تاسو نه شهریار صاحب په دې رای. مننه. آباد دې وي، خوشحاله دې وي. مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. ملګرو په مخه مو شه تر بل لید پورې. خدای مو لره په امان کې، د لوی او هوسا افغانستان په هیله. خدای په امان.